بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نغص الدخال. البيت للبيد يسب حمار الوحش والأوتنا، يقول أرسل حمار الوحش الأوتنا. وكأن المراد بالإرسال البعث والتخلية بين المرسل وما يريد وقت شيء من ویلیو حال کی مجموعی طور 15 مباحث تھی. پاگئی کی اول نمبر دشا لگتے اس کا لگا پاگئی کی اول نمبر تعریف د حالو امنگ ذکر کرے وہ حال غلط استوی لکھی گی شہیعت د فاعل بیانی د مفعول به بیانی د دی حیثیتا چې دا فاعل او دا مفعول به دی. بدیم نمبر کی منگ د حال اقسام ذکر کړیو په اعتبار د ذل حال سره یا په اعتبار د عامل سره دوړ یو مطلب دی. په اعتبار د ذل حال سره درې قسمو ذل حال د حال چې دی کلبا دا ملفوظ وی حقیقتا کلبا ملفوظ وی حکما کلبا معنوی وی او کله حال په اعتبار عامل په اعتبار سره وی ناغم د غشان کېدلو ځکه ریکارډ بر سر ته سملی وکړه یعنی کسر دی بری او کسر دی ښکته نو سر به دی خامخا یو طرف ته نو داسې نه ده ښه جي. بدویم خدوه بحثه مثالونه هم ذکر شوي. دریم نمبر بحث کې د عامل بیان شوی و نو درې قسم عامل هم کېدلو. کله کله عامل لفظا وی حقیقتا کله لفظا وی حکما بلکې واورئ کله عامل لفظي وی فعل وی اورئ کنه کله عامل فعل وی کله شبه فعل وی کله معنی فعل وی. دا قصه ده یاده. اوس فعل کې هغه صورتونه دي. درې مباحث شو. څلورم نمبر کې شرط د حال بیان کړی او هغه دا و چې حال با نکروی او ذل حال بغالبا معرفوی. دا قصه روانه وا کنه. هم په دې څلورم بحث کې د زمنګ عبارت کې اعتراض او جواب دی. اعتراض دار چې تاره طویل حال با نکروی بیزه به دروخه محال بوي او معرفه بوي لك وارسلها العراق حال لحال حالن کی معرفه د الف لام دی بي. ومررت به وحده زي منګل راضي دا حال له حالن کی اضافت ضمیر ته شوی معرفه ده. هم دغشن فعلته جهدک اضافت ضمیر مخاطب ته شوی جهدک معرفه ده او حال له. بهر حال تاره ویلو شرط دا دی چې حال بنه کروي. اعتراض دا دی چې حال بدر وخم معرفه بوي. ته پیږي په صاحب د کافی د اعتراض نه جواب کوي وي متأول. دا درې وړ مثالونه کم کافی ولد و ذکر کړي او ور سره علامه جامی ذکر کړي. د درې وړو کی تعویل کیږي نه چې تعویل بګي وشي یا خو ته لفظنم نکره جوړي او یا صرف مانن نکره پاتې شي. لہذا د شرط د منګنی وتی تاسو وای شولې کنا لا حجه مع الدليل مع الاحتمال الناشي. لا حجه مع الاحتمال الناشي من دلیل. کله چې احتمال د دلیل نه پیدا شو بس به حجت نه پاتې کیږي. دلته حجت پاتې نه شو احتمال پکې راځي. تاسو به خبره ویږي رضی نورا قصه علامه جامی کړي ګورو چې څنګه کړي دا نو د شعر وضاحت کړي دي. شعر ته وګورئ او مقصودی خبره پکې دا د شعر ولې راوړې حال پکې معرفه ده بس. او یو مررت به وحده کې حال معرفه ده او یو فعلته جهدک کې ده جواب اداره متأول. اوس په دی اول مثال کې چونکه شعر دی دغه وضاحت کوي وخت شي ورته. وارسلها العراق ولم يزدها ولم يشفق على نقص الدخال. ترجمه دادا
وارسل او نر وحشي خرو وشړلی ها خرو لرا نرانو خرو وشړلی خزو خرو لرا وشړلی معنی مکوي کا وارسل علامه جميع ويرسل معنا د پری خودلی ارسال ویل کیږي او سړی پری خودل الکه پریمی خودل خپل کار دي د څه چکه کوي دا اصل کې اول به قصه وګ به خبرې شي لبید شاعر دی مضبوط شاعر د عربو تیر شوی هغه ورځی قتل غرنا نو یو طالب وحشي خرو لرال نه دا نر غریب خو بهر حال ذمہواری انا بس دا غاړي ته ودرېدل څوکۍ کول او خزي خري پری خودلی او بو باندې ورځي پی ناغو د ځوان لورینو بس په یو بل کې یو بل نمخ کې کېدلی او بو ته وبېس کړي او د قلاري څوکۍ کوله ادا منظر چوکتل د شيري ویلو او تو غري نخره خبره اخو دې خلک نه دي نور قصه خو ته یاد ده کنه انا دي ولا موندانو قصه ولینه ده خرو ولا قصه ته نه ده اپنډي کې چې ولسو اے خدای مارکا دا هو کار د چیا ده کې اپنډي کې ولسو او خزي جنې مور ته کړي چې وي پولیس رااله ول ردن نشویل دیونیتونه خرابي ویل جیول پښتانه پولیس دي ولا اورورم دې ردن نکا نیتونه خرابي ویل جیول د مومندو باجوړو د وزیرستان او کورمه خاصدار دي ولا خرم ردن نکا نیتونه خراب په دې نه دی خدای غر کړی نیتونه خراب دي نو خرم ردن نه که خر زکه ولاړو غته پته ور خلکو نیتونه خراب دي څوکۍ کو نو دوه قسم خلکو نه یریدل یو د ازمرو وغیرہ او به خوري او یو د دسي ازمرو نه یریدل وګورئ دا وارسلها او د نر خرب پرې خوستلی ها خري العراق د سحال کی چاغو ازدحام کول روان وي یو بل مخ کې کېدلی وبوتا ولم يزدها او من نکل لخري شالک جنکو ازدحام مکوي ولم يشفق على نخس الدخال او نویریدلو على نغس الدخال شبازي وبکی بي وبو پاتې شي وبو خړوب بنشي ځکه ازدحام کې زین چاته ملاو شي زین چاته نه ملاويږي نه یریدلو وګورئ دا البيت للبيد دا بيت لبيد شاعر دیکھا امام شافعی رحمه الله فرمائی لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي کدا اشعار مولانو سبا دي نخره کېدل دا لبيد بم الله خو دي خو گزارلې دا د بچا به غيام ناشولې وي ابي وی لولا خشيه الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي الله نه یره د کني دومره علم الله را کړی د ټول خلک مې بندګان جوړ کړی وي دا چې سړی تیر شوی او تو ګورئ نو دا البيت للبيد بيت د لبيد شاعر دی يصف حمار الوحشي صفت بیانې بګي د وحشي حمارانو والاتنا او د وحشي خرو مطلب خزي خري يقول وي ارسل حمار الوحشي پری خودلی وحشي خر الاتنا خري پری خوسلي زي کوي وكأن المراد بالارسال البعث والتخليه دا اعتراض نه جواب دی مولوی صاحب ارسال چره ارسال لګلو ته ویلې کی یو لګل زویل قول خلق کی خرک خودم عقل نشته چې خري چیر دوری کی تاسو لال شي خیال وکي تشته کنه شته او بشته کنه شته دا سې کوي نو علامه جواب کوي مراد د ارسال نرام را برانګ تکول دی لکه خزو بوس کوي مزي یار یو سړی کافر چې شل دانی ورسي او پرې خو دې تخلیه وکړه مانع نه جوړېږم بس کوي تکړه شي دا معنی ده خاطر لګل نه دي وكأن المراد گوی چې مراد به ارسال سر البعث رب تزول دي او تخلیه ده بین المرسل ما بین دا غچا کی چالي گل شي چې غخريوي وما يريد او د خروج د څه اراده وو د بوس کلو اخینه تخلیه لري کړه بس زي خپل کار کوي اي ارسلها موترکتن ویلی گلی موترکتن مانا متزاحمتن
تزاحم کول یو بل نه مخکې کېدلی ولم یزدها ثمن ده ولم یمنعها او د خره نه منی کولی خزو خرو لرا عن العراقی چې ازدحام مکوي بس کوي چې کوي خپل حکم دا بچایم دا ځوانه سم بسر ولاړلې ذمہوار ولم يشفق ادارک ولې د خر ذمہوار ډیر خوشی شه دي د خر ذمہواری بم نه لای اچې ته خسته وکنه قصه هم ته نه یاده اچې د خر ذمہواری خسته و به به خسه ورانه شوی و دا به کله وې ولم يشفق معنا الک الاشفاق خود و معنی دی یو مهربانی یو ویرا دلته څه معنی دی دلته دویمه معنی دی ویرا ولم يخف او نبی ریدلو يخف على نقص الدخالي پدې خبره چې بازي وبکې دوبونه د ازدحام په وجه هم داسې تګي پاتې شي اي على انه نبی ریدلو پدې خبره لم يتم شرب بعضها چې بوره بنش اسکل د بازو للمایو بولر بالدخال لازدحام په وجه الګ دخال څه ته وي دخال تعریف راته لګ وکړه تاسو پیږئ کنه اسه د شرط تشریح د نور څه قصه نشته وای جی دخال چې کنه تاسو متوجه شئ ا دې د ویلې کیږي چې اوخ طالب نه وبوس کې پورا خړوب نشي او به او په شاته شي نور دوه خانو په منځ کې طالب بلې هي تراشي ادا بلې ست سی ګوي چې د مخ کې نه راغله دې ته ویلې کیږي څه دخال وګورئ والدخال هو ان يشرب هغه دا چې وسکي البيرو اوخ او به وسکي ثم يرد او به وبش من العتن دا ګرچا بیر د حوض نه د حوض د خوانه الى الحوض حوض تا کوم ځکه چې دا چې بریدي کنه هغه نو وبش حوض ته به راځي څنګه راځي ويدخل بين بعيرين عاتشانين دو نور خانو فمنس کرا داخل شي تکی دو نور خاني او تر بارغو کې دغه تر داخل شي ليشرب منه چې وبوس کې طالبنا ما عصاه ولم يكن شرب منه هغه وب قريب و چې نو اسکلي لم يكن نو دا شرب منه جن اسکلي مطلب دا بدل زی تاسو پیږئ دغه د شیر تشریح او سوال دا دی چې دخال خو دوخان والا تویل کیږي چې وخانو کې یو بلګي اوس کی او به وبش نور دوخان منځ کې را داخل شو دلته خو وحشي خرو خبره ده دوخان خو نه ده کنه څنګه د دخال لفظ ورته ذکر کو نه جواب کوي دلته د مطلقي دا مراد دی چې یو حیوان وب پرید او د نور دوه باغی کې را داخل شي مطلق د دې تویل کیږي تجرید او تاسو له مختصر المانی کې راشي یا لفظ دو معنی یو معنی ته لري کې وب کې پرې دي تاسو پیږئ دوی مده دلته مثل حذف دی کنه په مثل د ادخال د وخانو په شانکاری وګورئ ولعل المراد شاید چې مراد به بده سره ادخال سره هونه دلته نفس مداخله بعضها في بعض وی نفس مداخله د بعضو حیواناتو په بعضو کې دویم جواب اول معنا على نخس مثل نخس الدخال مثل بکیشو نخس کولو مثل د نخس الدخال پوه شوي به یو بیره به خپل مقصدی خبر واوري به څلورم بحث کې راته ویلو حال چې نه کړه بوي ذل حال بغالبا معرفه وي سوال زبدروخه محال بوي نکره بنوي معرفه بوي لکه دغه شعر کې چې العراق معرفه وا ورپسې ومررت به وحده حال د معرفه ده ونحوه مثل فعلته جهدك دلته جهدك حال د معرفه ده ندې سره څه کې علامه صاحب د کافی جواب کوي متأول بيدي کې تعویل شوی دی بس چې احتمال له تعویل بغیر استدلال دینه شکولې محکمه لیو کنه اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال باطل احتمال شته څنګه احتمال له وخت تعویل له توجه جی برګوري دوه قسمه تعویل کړه دي اول تعویل دا دی چې دا معرفه چې دا حال دا معرفه نه دی حال نکره ده
څنګه لکه نکره دی یار العراق وحده دا ټول معرفي دي مړه داسې حساب دی دا العراق اصل کې مصدر دی مفعول مطلق دی او د دې فعل حذف دی او وحده مفعول مطلق دی فعل حذف دی او جهدک مفعول مطلق دی فعل حذف دی نو پورا جمله فعل سره د فاعل سره د مفعول مطلق نه چر غونډه کی حال له او جمله من حيث الجمله چی دا نکره وی نو حال نکره شوا نه رسیدلې دا بل ورست وایو تو ګورئ متأول تاویل شوی بالنکرة بنکری سرا فلا يرد نقضا على قاعدة نواردی کی د سیال کی چن غزول شي په قاعده د اشتراک على قاعده اشتراط کونیا نکرا پدې قاعده چې شرط دی کېدل د حال نکرا پدې نقض را نشي او تاویل وا به تاویل د دې مول کېدلی علا وجهین په څو طریقو دي ما ویلو بدو دي کا احدهما یو بدو کې دادا چې انها د درې وړ چې دي مصادر دا مصادر دي الکا لافعال محذوبه افعال محذوب دي مفعول مطلق دي د افعال محذوبه او د فاران داسې بشي تا ترک العراق فعل وتروتلو خیر هم دي بشریک حال له جمله دا او جمله من حيث الجمله نکروي او دا بل وحده سره چې ينفرد وحده او وحده معنی انفراد دا ينفرد انفراده الفاظ کې بدل وی د وحده او د ينفرد وی دي کنه معنی خو یو ده کنه به مفعول مطلق شو وتجتهد جهدك نتجتهد يتروي السلف هذه الجمل دا جملې دي درې واړه الفعليه دا جملې فعلي دي وقد حالا حال واقع شوي وهذه المصادر او بيدا مصادر چی منصوبتا منصوب دی علی المصدریتی د مفعول مطلق په وجه حال په وجه نه جمله به مکمل حال له الګ په نه شي دویم دا توجه بی لفظ کی معرفه دی الف لام دے پی اضافه شوی خو معنی کی به هم نکره دی او معنی له اعتبار ورکو دام کافی دا معنی کی څه دی لکه حسن الوجه کی حسن الوجه حسن اضافت الوجه د شوی لفظ کی اضافت موجود دی ہماری بخ کری خو معنی کی معرفه نه ده صفت د نکری واقع کیږي یا صحیح ده تاسو نه پیږي په وته وګورئ وسانی ما دویم انها معارف دا معرفی دی موضوعات موضوعان نکراتی او ز شوی د نکرو په ځای باندې ا العراق په ځای د موترکتن دی موترکتن ولی جوړ کو ځکه العراق مصدر دی او حال حمل بذل حال باندې به حمل د مصدر راشي ذات د حسین دی اسم فاعل دی جوړ کو موترکتن دی ومنفردا وحده په معنا د منفردا معنی د نکری دا او د جهد کمانه د مجتهدا فالصورت وان كانت معرفه صورت اگر کا معرفه ده خو فهي في التقدير نكره خو حقیقت کی معنی کدا نکره ده كما ان حسن الوجه في صورة المعرفه ده وهي في المعنى نكره معنی کی نکره ده کنه پوهه نشي په ورسېدلې به څلور بحثونه پوره شو تعریف تقسیم به اعتبار د ذل حال سره او به بیان د عامل او به بیان د شرط وشو کنه پنځم بحث کړه اوس تقریبا وته قاعده بیانې کشمارو به نو اوله قاعده ووري کومه ده فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها ما تلك برو غوري مولسه کشری ذل حال نکروا او داس نکروا چې هیڅ قسم تخصیص پکې سوا د دین نو شوی چې حال مقدم دی او ذو حال مؤخر دی دا یو تخصیص پیدا کوي د دې تخصیص نه علاوه پکې بل قسمه څه تخصیص نو شوی یو قید به وره کشری حال نکروا ذل حال نکروا قید وسره ولګوا دا سینه کړوا چې هیڅ قسمه تخصیص پکې نه شوی سوا د دې و تخصیص نه چې هغه حال مقدم کو منګه راځي دا ول قاعده ورسته بټیک شي ول قاعده وایي مړه قاعدونه ورسته وایو
قاعده دا د اول قاعده الک کله چې حال نکره وا نو واجب ده چې په ذل حال باندې مقدم شي حال مقدم ذل حال مؤخر او التقدیم مع حق او التاخير څه فائدہ کوي تخصیص کنه اوس ووري دې ذل حال نه هغه ذل حال مراد دي چې خالصه مټاقه نه کړی په دې پوهیږي یو تخصیص هم دې پیدا کړي چې دا حال مقدم کړي ذل حال مؤخر کړي دا تخصیص دې نه علاوه به بل څه تخصیص با نبی دا یو قید دویم قید دا ذل حال بداس ذل حال وی چې دې سره بل ذل حال معرفه نه مرګره شوی چې دواړه بشری ک ذل حالي څو قدم ولګول حال بداس ذل حال بداس نه کیروي چې دې کې به د تخصیص صورت نوي سوا دغه تقدیم نه یو او ذل حال سره بل ذل حال معرفه مرګره شوی نوي نو په دغه صورت کې به حال چی په ذل حال باندې مقدم کیږي اوس پوه شئ خجی که ذل حال نکرن و معرفه و نبی و به خو حال مؤخری یو او که ذل حال نکره و خو تخصیصی شوی نو په دغه صورت کې به تقدیم د حال په ذل حال باندې نوي لکه برون موږ مثال ویلو جاءني رجل تو ګورې ذل حال نه کړه د خو صفت راغله من بني تميم دای صفت او تخصیص شوی به حال تو ګور حال سره فارسن خلم ده کنه نو موږ څه قید ولګولو چې تخصیص په پکې ځکه چې ذل حال نه کړوي خود تقدیم نه علاوه په بل طریقې تخصیص شوی وي نو په دغه صورت کې به حال په ذل حال باندې نه مقدم کی نه پیږي به دویم قدم به ولګولو چاله کدا ذل حال سره بل ذل حال معرفه نه مرګره شوی که مرګره شوی کتاب کې مثال شته نبی تقدیم نه دی لازم لکه جانی رجل وزید راکبین مؤخر دی تاسو نه پیږي اوس ته وګورئ فإن كان صاحبها كچری وی صاحب د حال مرجع د ضمیر تبعینه صاحب الحال یعنی ذل حال نکره محضه خالصه نکره وی زکه چې معرفه وی به خود حکم نه لګي چې حال له مقدم شي لم تكن فيها داسه نکره وی چې نوی بده کی شائبه لا شائبه تخصیص شائبه تخصیص چې بوی د تخصیص هم پکې نوی بما سوى التقدیم د تقدیم نه علاوه پکې د تخصیص بویم نوی صرف دقه یو تقدیم تخصیص پیدا کړي ولم تكن الحال دیم قدا چنوی حال مشترکتا شریک بینهما د دوز بینهما ده که ده او کنه غلطی لیکلی دا موږ سره غوتی کوي بینهما نه بینها ده نو دا او نوی حال شریک بینا بما بین د ذل حال کې و بین معرفت بما بین د ذل حال نه کېږي او ما بین د ذل معرفي کې لکه جانی رجل وزید راکبین ځکه دغه شانی نه به خو تقدیم د حال نشته قاعده نه چلیږي خنو که دغه مجموعي تور درې قاعده موجود شي ذل حال نه کېږي دا سینه کېره چې تخصیص نه شوی دا سینه کېره چې بل معرفه ور سره نه مرګري شوی حکم وجب تقدیمها دا ولا قاعده شولکه تقدیم د حال به واجبی ذل حال باندې اے تقدیم الحال علی صاحبها باندې او سوال دار کنه دې سړي ذهن کې برازي چې وجه څه چې حال به ذل حال مقدم کې جد و وجیدی یو دا چې ذل حال او حال په معنی کې مبتدا او خبري کا محکوم علیه او محکوم وی او قاعده دا ده چې کله چې مبتدا نکری نو به تقدیم د خبر به واجب دی چې تخصیص په مبتدا کې وشي او مبتدا تو به صحیح شي وکنو زکه وایو حال به مقدم ذل حال باندې پوه شئ بل وجه دا ابل ګرستکو په حالت نسب کې چې ذل حال نکروي ورپسې حال را له حال منصوبي او ذل حالم نکره منصوب دی نو خلق به وي چې موصوف او صفت دی او کنه ذل حال او حال دي صفت به نه لګي نو راځي د حال مقدم کو نو ارچه د به پته ولګي چې حال دې ځکه صفت په موصوف نه مقدم کیږي نه پیږي
لانهما فی المعنى ذکر دا دواړه په معنی کې مبتدا او خبر دي او مبتدا او خبر کې چې کله مبتدا نه کېروي خبر به مقدم کیږي نو دویمه وجه ولئلا تلتبس دیر بار چې التباس را نشي د حال بالصفت د صفت سره په نسب په حالت نسب کې ذل حال چې منسوبي مثل کدی قول کې وګوره مثل قولنا ضربت رجلا راكبا اوس پته نه لګي رجلا موصوف دی رجل او راكبا صفت دی کنه ذل حال او حال دی موصوف او صفت ټول خبرې به موجود دي اعراب یو دی تذکیر او تانیث کې مذکر دي معرفه او نکره کې نکره دي او مفرد تسنیه جمع کې مفرد دي نو دا خو صفت موصوف صحیح کیږي سوال توجه جی نو چې کله ذل حال منصوب حال سن صفت اشتباه راځي خو که ذل حال مجرور یا مرفوع جاني رجل راكبا وسخو هیڅوک هم نه وایي چې دغه راکبا صفت دی او رجل موصوف دی ځکه اعراب بدل شو هغه په کار دی چې هلته حال مقدم نشي وینا کنه یار حکم به جنس لګي دا د فقه قاعده ده کا حکم بچا لګي بس سفر کې وی 2 رکعات مونږ دی هلکه ما ته تقدیم نشته غلې شیخ خدای دې غر کا حکم بچا لګي جنس لګي بس مسافر ته 2 رکعات خبره ختمه دلته حکم به جنس لګي بس طردن للباب ورته وی کله چې ذل حال مرفوع یا مجرور د منصوب سره په حکم کې جاری کول د پاره یو ځای کول د پاره وس قاعده عامه کړه وګورئ قدمت فی سائر ثم قدمت فی سائر المواضع کې مقدم شل حال وإن لم تلتبس اگر کې التباس بینم وی طردن للباب دالو به وشولې تاسو ورسېدلې یو قاعده نور قاعده به د خیر سره ذکر کوو